أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة اعراف دا اتمی سفاری سورت تے وم نمبر سورت تے فترتیب قرآنی سرا او یو کم سلوختم نمبر سورت تے فترتیب نزولی سرا. په قرآن مجید کې چې لیک دی نو په وم نمبر باندې دی. د اسمان نه چې نازل شوی دی نو په یو کم سلوختم نمبر باندې سورت اعراف نازل شوی دی. د سورت سواد نه وروسته نازل شوی دی. د سورت اعراف د سورت انعام سره ربط چې دا سورت انعام پسې سورت اعراف ولی ذکر کوي نو دا غي یو خاص وجه ذکر کوي. اولنې وجه دا ده چې سورت انعام کې په توحید باندې عقلیه دلایل ډیر زیات بیان شو. هغه دلایل چې انسان د عقل په ذریعہ باندې دا غي ادراک کولای شي. نو په سورت اعراف کې دلایل نقلیه ذکر کوي په واقعاتو د پیغمبرانو سره چې څومره بهادری دی وکړي و. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره، د دې ټولو پیغمبرانو واقعات به ذکر کی او دا وتا ته د دلیل په تور ذکر کړي. دویمه وجه دا ده چې سورۃ انعام کې د شرک په تمام اقسام باندې رد شو په کامل طریقې. نو په سورۃ اعراف کې د شرک علتونه به تاسو ته بیان کړي او دعوه د سورۃ درې خبرې دي. سورۃ اعراف د دریو خبرو ذکر هغه بیانې. یو دا چې مبلغ ته تسلی ذکر کړي. کوم یو مسلمان چې هغه د دعوت تبلیغ کار کوي نو سورۃ اعراف دل تسلی ذکر کوي. دویمه دعوه اتباع د ما انزل الله پتا سو لازم دي. مسلمان به په هر کار کې د قران او د حدیث تابعداري لازمي کوي. وګوره موسی علیہ السلام ته فرعون څونه مشکلات پیدا کړیو خود د الله د احکاماتو نشاته شوی نه دی. دریمه دعوه د صورت توحید او رد شرک. دا ټولي مسلې به په سورۃ اعراف کې په تفصیل ذکر کیږي. اعراف ځکه چې اعراف یو مقام دی چې په هغه باندې بس خلق وي چې دغه به جهنميان ته وګوري نو او به یریږي او د الله د عذابونو نه پناه وغواړي. خو چې د بل طرف ته وګوري نو جنتیانو ته به وګوري نو او به پسخیږي. یا الله مونږ د دې جهنم نه بچ کا او دغه جنت والا ته مونږ سکا بوزا. نو اعراف هغه ځای دی چې په هغې به څه خلک وي چې نه به فیصله شوي به نه، یعنی نه به جهنم ته تللی او نه به جنت ته. دا خطرناک ځای دی. د یو انسان په کټهرې باندې ودروا مولا فیصله کوا او مې ولا سزا ورکوا نو د دې انسان داړه پخېږي سم. نو اعراف دا خطرناک ځای دی. یو طرف ته د عذاب یری نو بل طرف ته د نعمتونو تمنای. اسمی ربط د قرآن مجید سره دا دی چې سورۃ فاتحه کې ویلو ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله خاص ته عبادت کوم،
تانا مدد غواړو نو بقره کې وی ولا نستعين البقره کما فعلت اليهود اے الله موږ د بقره عبادت نه کولو کې يهوديان چې کوي نو سورۃ آل عمران کې وی ولا نستعين آل عمران کما فعلت النصارى الله موږ د عمران د خاندان عبادت نه کولو کې عیسایان چې کوي زکه چې عبادت د غیر ظلم دی او مونږه ظلم نه کو حتی کې په زنانو باندې هم نه کو نو سورې نساء په ذکر کو نو بیا سورې مائده کې وی الله تعالی انزل علينا مائده من السماء الله فمون باندې د خپل نعمتونو یو درستخان را نازل کړ چې مونږ د دین اوخره او ستا شکر ادا کو زکه مونږه د انعام په تحلیل او تحریم شرک نه کو د انعام په تحلیل او تحریم کې نو په سورۃ انعام کې حلال او حرام په تفصیل باندې ذکر کړل الله مونږ د اعراف نه بچ کا اعراف خطرناک ځای دی دا د ټولو سوراتونو اسمی ربط شو چې کوم له نمونه خو دی شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل کتاب دا کامل کتاب دے انزلا نازل کړل شوی دی الیکا تا پیغمبران دا الف لام میم صاد حروف مقطعات ندی دیتا لوح قرآنی وی دا غدراز حروف تی چې الله او د پیغمبر فمینس کی دی د دې په معنا باندې الله تر اوسه پورې څوک نه دی پوه کړی نو د دې معنا د ځان هم څوک نه کوي لکه من قرأ فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار په قرآن کې چې د ځان هم سووي نو ځان له په جهنم کې ځای تیار کو لہذا الله د دې حروف معنی چاته نه د خولی دا د حروف مقطعات نه دي او دا تقریبا د تعداد او لحاظ سره یو کم 10 حروف دي الف لام میم حامیم کاف ها یا عین صاد حامیم دا ټول حروف چې راجمه کې دا 29 په 29 مقامات الله دا حروف ذکر کړی دي یو دا غینا الف لام میم صاد دي کتاب دا کامل کتاب دی انزل نازل شوه ده الیکا پیغمبراتا تا فلا یکن فی صدرک پس ندوی پیغمبرا پس نستا کې حرج تنگی منه د بیان ولو د دینا لتنذر به چې تیر ورکی پدې سرا وذکر او نصیحت دا قرآن للمؤمنین د فارا د مؤمنانو نو دا اولنې تسلی او دعوه شوا کوم خلق چې د الله دین خوري هغه ته اولنې تسلی دا چې زما ورو رسینه به کولا وساتي یو سړی وای وګوره کنه زور ته وې ما ودی نه مني نو خیرې دې دړه نه ونوږي دشمنی او کینه پړه کې فائدہ نه کی بغض او حسد دی ورسره فائدہ نشي وګوره زور ته لګیای ما ودی نه مني جو خدای دې داسې کې نه داسې بنکي دعا ولا غواړه پټه الله ته په هدایت کا جو زما دي هم پما دي امر پسې چې کما د زنن نه بعد تبلیغ وکوخه زب او تمزه بزان نانګار کوم ولی نه دا بکې نبی رسول الله والسلام ته الله فرمایي د دعوت تبلیغ په معاملې کې د پړه کې تنګي پیدا نشي لہذا زمارونو دا کار غټ کار دی د اسلام دعوت چاته د نیکی خبره دا سورکوټه کار نه دی دا د لوی سنو کار دی دا تنگ نظره کم ظرفه او دارنګ تنگ ذهن سره دانش کولای ښه تا باندې به قسم تکلیفونه راځي څوک بمني څوک بنمني د تبلیغ مشران ذکر کوي وای که څوک ته نه کینی کنه نو دا ټوپه راوخله د جماعت ته مخامخ ځان ته کېده وای دې ته لګیا شه خپل غاړه خو بخلاصې کنه زمونږ استاد محترم د ثوابي وی ماته په جماعت کې خلک نه کېناستل وی ډېر به خپه شوم وی د جماعت د غټ ستنې وی هغه ته به مخ کوي شروع وشوم په ګنټو مو ته درس وکوم
وی چې ستړی به شم اوبه به متوس کې چای متوس کې بیا وته شروع شم وی نه یوې ستنې وی چې بس ته نه یوې ستنې وی چې ستړی شم بس او چې کله مې خپل سبق پخو وی پټی ته براوته ما او غټ غټ تماکوانو کنه وی تماکوان ته به شروع شم په ګنټو متخپل تکرار کوو وی یو بام دانه وی چې بس ستړی شم کنه وی کسو کې منیو کنه وی ما خپل سبق پوخ کو نو کسو کې منیو کنه منی خطبه پړ کې څنګه نظری نه فائدہ کې ستا پزړه کې دی څنګه فائدہ نشي د حرج دو معنی دی یو حرج په معنی د شک سره راځي نو چې قران بیانې کوم خبره کې نو په دې خبره کې به شک نه کې یاره کې دې شي دا خبره ټیک نه اول به ځان وتلې هر خبره چې دنو بالکل په دلیل سره وایا فلا یکن پس ندوی فی صدر کا پزړستا کې پیغمبر حرجن تنگی منه د بیانولو د دینا لتنذر به د پارا چې تیار ورکې پدې سرا و ذکر للمؤمنین او نصیحت د مؤمنانو د پارا دویمه داوا اتبعوا ورفسیشا ما انزل پاغي کتاب پسې چې نازل کړل شوی دی الیکم تاسو ته من ربکم تاسو درب د طرفنا دویما دعوت تبلیغ دا ذکر کوي چې کله هم یو مسلمان په یو مسله باندې عامل وي په علم کې راشي او د دې مسله باندې عمل کوي نو دا مسله چې د بل چاته کوي نو د کانی کرخه وي ښا یو انسان بل ته وي جدا ګناه دا کار مکوا ظلم زیاته مکوا غانی بجانی فلمونه او ډرامې غلا او زنا سود او رشوت بے حیائی ناف او تل کې کمی دا مکوا او په خپل کوي یا ساتي چرته هم د خبره د پړ کې دي نه کوي نو اول به ته فاتبعوا ما انزل الله ورپسې شي تبع الله په کتاب ورپسې شو په دې به کلک عمل کې بیا چې ستاسو خلینو کوم خبره راوځي نو هغه به د مخاطب پړ کې ځای کوي یو انسان ته وایي مونږ کوا او په خپل مونږ نه کې چرته هم د ستا په دعوت باندې مونږ نه شروع کوي یو انسان ته وایي دروغ مو وایا او په خپل دروغ وې نو دغه انسان چرته هم ستا په دعوت باندې دروغ پرې دی نه تهجد گزار انسان دته په خبره کې ډېر زیات اثر وي یو انسان فخفل باندې خو تهجد گزار انسان هغه ته وي چې د نور منځونه نه قضا کوي ښا د شپې را پانسي تهجد ته ولاړ خو اکثر څنګه د ورځې فرض مست شي پاتې شي وای مصروفیات سی بادي نو تهجد گزار با 15 وخت با جماعت مونږ کوي نو الله به د شپې اضافي عبادت کوي نو چې تهجد گزار شو نو مونږ گزار لازم دی ښا نو چې د شپې څوک تهجد په پابندۍ سره کوي د دې انسان په خبره کې ډېر اثر وي او چې د شپې څوک تهجد نه کوي دا انسان قبل ته ډېر لګیای علما وایي د په خبره کې درنواله نه پیغمبر ته الله فرمای ان سنلقي عليك قولا ثقيلا د شپې تهجد کوا پیغمبر ماته د ډېر درنه خبره غورځولې ده اتبعوا نو بل د فارج دعوت ورکه نو اول به خپل باندې عمل وکيخه اتبعوا ورفسي شيء ما انزل اليكم باغ قران فسي چې نازل شه ده اليكم تاسو ته من ربكم تاسو د رب د طرفنا ولا تتبعوا من دونه او مور فسيكي من دونه خلاف د الله نه اولیاء فنور دوستانو فسين قليلا ډیر لګ ما تذکرون نسیات اخلی تاسو وکم من قريه ډیر کلی والا اهلکناها من هلاکړو هغوی لران فجاءها پس راغې دغه کلی تابا سنا عذابنا زمونګا بیاتن د شپې په وخت وهم قائلون او دیو ادو یا وهم قائلون دیو د غرمه خوب کون کیو قائلون د قلولې نه غستل شي دي د غرمه خوب ته ویل کی معلومه دا شو چې د الله عذاب اس ناراضي چې راضي نو دا ډېر د شدت توجه ناراضي او چې د الله عذاب راضي نو دا فغفلت کې راضي اته ته پته هم نه چې مال الله عذاب راکړي ولی چې تا ته پته ولګي چې افته کې په پلان کې ورځ باندې په پلان کې میاش کې په پلان کې کال کې مال عذاب راځي چې ته بتادان توبې ته تیار کړای کنه دا خو بیا ونه شو
الله تعالی په غفلت کې عذاب ځکه درکې چې تا ته د توبې موقع جوړ نشي. فما كان دعواهم نو فریاد ددوی اذ جاءهم کلا چراغ دوی تابا سنا عذاب زمونگا الا ان قالوا مگر دا چی ویل بی انا كنا ظالمین یقینا مونگا ظلم کون کیو. سبحان ربک.